تنویر رحمت الله علیه فرمایي زموږ د عوامو په ډلو کې د صحابه یو لوی شان او لوی کرامت دا ښکاري چې صحابه په سمندر باندې اسونه واچول په سمندر باندې او په سمندر باندې روان شو او د سمندر او د اوبو اسونه چې کوم دی روغ بل طرف ته وکړ دا د عوامو په ډلو کې دا خبره شوې ده چې دا د صحابه لوی کرامت دی الان کې د صالحینو او د اهل الله په نسبت باندې دا د صحابه لوی کرامت نه لري د صحابه لوی کرامت او لوی شان دا دی چې د هغوی مخې ته سر پراته و چاندي پرته وه او مسجد نبوي د سرو نه ډک شو خباب بن الارت رضی الله تعالی عنہ جړل چې الله موږ په دنیا کې ستا د دین لپاره ډېر تکلیفونه تیر کړي دي چېرته دغه مال دغه سره او زر دغه پیسې دغه چاندي او درهم دا خو زموږ تکلیفونو بدل نه دي دا د صحابو لوی کرامت وښیي حضرت عمر حکم کړی و چې ګورې خبردار که چا دې مال له دې مالي غنیمت ته ګوتې یوړې د قیصر روم چې کوم تاج وګڼه تاج هغه داسې پلته باندې والو او د مال غنیمت هغه ډېرې دی ورسول مسجد نبوي